په قبر کې خخولي د قشانتا قبر کې یو صحابي وي دا واقعا ده وی مال هغه خبره نه ریږي چې ما زما ټبر جنې شي او پټه کړې وه او چې بیا غټه شوره ما ته پته ولګېدله چې دا په کوم ځای کې پټه کړې وه نو زه ولګېدم ځان سره مې بوتلله کاشه او بیلچې مې واخیستل او دا ما کنده کنیستله او زما په کپړو چې خاورې لګي نو دا ما نه هغه خاورې ده چې صفا کوي خاورې ما نه صفا کوي هغه بیا وروسته ایمان راوړي او جاړي چې ما نه هغه خبره نه هېرېږي چې ما سره تنکۍ خبرې کوي زما لورو او زه قبر کنم کته او زما په کپړو چې خاورې لګي نو دا لرې کوي په ګیره لګي دا لرې کوي او ما وایي ما نه تپوس کوي بابا جي دا ته څه کوي څه چل کوي ته ما قبر زه تیار کړه کنده مې تیاره کړله او دا مې راواخېستله او په دې کنده کې مې کته کېښودله او خاورې مې پې ما ته دا ته څه کوي دا ته څه کوي خاورې مې پره واړولې داسې جهالت و داسې جهالت و یعنې هغه یعنې دومره جهالت و دا په دې باندې چې خلک ما ته وایي ستا لور ده او دا به بل چا سره نکاح به د دې کېږي دا به زه بل چاله ورکومه حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چا چې دوه لوڼه وشولې کانه هو کهاتین لوڼه وشولې بیا پرورش وکړو صحیح پرورش وکړو صحیح پر او چاله په نکاح باندې ورکړلې بیا انا هو کهاتین ما سره په جنت کې دقه شان دی ګوتې اوچتې کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې په تاسو کې د برکت والا ښځه هغه ده مبارکه ښځه چې د هغې اوله جینۍ وشوله دا د زیات د برکت والا ده وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کله چې ژوندۍ ښخه شوي جنۍ نه د هغې نه تپوس وکړی شي کله چې تپوس وکړی شي یعنې ژوندۍ هغه ښخې شوي نه په باره کې تپوس دا ولې وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ په کوم ګناه باندې قتل کړی شوي وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ او کله چې هغه صحیفې د نیکو او د بدو کلاو شي دننه پکې څه شی لیک دی او کله چې اسمان کشطت راخ کې شي او کله چې جهنم بل کړی شي کله چې جنت نږدې کړی شي نو علمت نفس ما احضرت جواب دی قسم دی پوه به شي نفس هغه چې کوم حاضر ما احضرت یعنی په حقیقت دغه شي باندې علمت نفس ما په حقیقت د هغه شي باندې چې کوم حاضر کړي دي